جمعتنا جنتنا زائقما خدمتنا مخبل جون ورتا بخلي ما سكن پکی مندلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مګورې ته هم تاسو په خدمت کې حاضر یم او دې ټیم کې ولاړو د الله تعالی په کور کې دا د الله یو کور جوړیږي دا اصل د عراق دی او دا بس دا چوک هم دی کې زمونږ او د بخشالي دا مین بارډر دی. الحمدلله دلته کې صفدر کاکا دی او بخارلي اوسېږي او دې کې د اجملي خان حاجي صاحب دی جاوید لالا دی ځمکه ده. دې کې به یو وړي کې غونډه کې جوړپړی و یو جومات کې به داسې یو دلکاچه غونډه جوړه شوې وه په هغې کې به د دې لار د روندو د دې خلکو چې کوم دی دوی به منځونه او دسونه کول په دې ځای کې جومات نږدو ځای کې نشته او دا جومات چې نږدو نه دا نن سبا ډېر زیات تکلیف وي مختلف قسم واقعات راتلی شي په دې ژوند کې. دوی د دې جومات هغه سنګي بنیاد کېښود او دغه ځمۍ چې کوم دی که درې مرلې او که څلور دی او که پنځه دی دا ورته اجملي خان حاجي صاحب دې وقف ورکړو. بیا اطلاع شو الحمدلله مونږ خو ګرځو دغه بورونو لپاره. زمونږ یو ورور دی الله پاک ته ورته ډېرې تېرې ورکړي هغه وی چېرې په میاشت کې به زما طرفه یو بور وکړې نو یو بور مونږ بل اس کړو. مختلف قسم رونه دي هغه د چا په یو قسم طریقه باندې لګي د چا په بل قسم طریقه باندې لګي. نن مو د هغه ورور د طرفه الحمدلله دلته کې دا بور وکړو. درې انچه بور دی غټ بور دی ځکه چې جومات دی د لارې دا روندې دي دا رشکې مختلف قسم ګاډي پسې راځي مین روډ دی ساونډیر تر د رستمه پورې تر دغه بونیره پورې پې داسې تللی دی. الحمدلله دغه بور د هغه ورور د طرفه شو دغه چې په کوم مقصد په کوم بنیاد باندې هغه مونږ ته ویل دغه یو لویه صدقه جاریه الله تعالی دې په هغه ځای کې په کار کړي چې په کوم ځای کې ورغلي د هغې وجه دا ده چې یو خوا صدقه جاریه او بل خوا په جومات کې دی نو د هغه صدقه جاریه چې کوم دی نو هغه یو په تریپل شوه. دویم درته اپیل کومه چې دغه جومات چې کوم دی دلته اکثریت د خلکو چې کوم دی نو دا کمزوري خلک دي زمونږ منډې تنډې ډېرې زیاتې نور د دنیا قسم یتیمانان غریبانان او فقیران د ساول ډېر ټولو ملګرو له مې دغه درخواست چې کم کسان پروګرام ګورئ پروګرام سره شیر کړئ. د بخارلي نمبر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 0348 88 50 475 0348 88 50 475 دا د بخارلي نمبر دی. په دې نمبر ورسره رابطه وکړئ. دا جومات ډېر وړوکی جومات دی او ستاسو په تعاون باندې یا داسې څوکي چې هغې وایي یاره زمونږ څوکه پات شوي دي یا داسې څه صدقې جاریې ورسره او هغه کول غواړي دا بالکل د اصل دا چوک دی دا عراق چې کوم دی په دې باندې په دې سر باندې دي دا جومات دلته جوړ کړو. دا ټول خلک چې په دې باندې تېر شوي را تېر شوي ټولو خلکو ته دغه پته شته چې په دې ځای کې به یو جومپړی وه یو دونکاچه وه هغې به د خلکو د دې روندو خلکو هم پرې لمونځ کوو دوی به هم پرې لمونځونه کول. دوی بیا اجملي خان حاجي صاحب دې ته دوی وینا وکړه او هغې الحمدلله هغه جومات هغه وجود چې کوم دی هغه بنیاد هغه کېښودی شو. دغه درې څلور مرلي جومات ته الله پاک په ډېر بهترین طریقې سره جوړ کړي ځکه چې دا د الله کور دی. کوشش وکړئ که څوک هم وایي چېرې په دې صدقې جاریه کې زمونږ پیسې ولګي هغه په 0348 88 50 475 باندې بخارلي سره رابطه وکړئ. که څوک ورته خښتې رالېږي کاڼي رالېږي څه قسم خبره اترې باقاعده بخارلي سره رابطه وکړئ. سیمټ پکار دي شګې پکار دي نو د دې سره رابطه وکړئ. دوی به ته هغه ترتیب برابروي چې څومره هم دا جومات زر تر زر آباد شو ځکه په دې لار کې دا خلک ځي راځي او منځونه به پکې کېږي او دسونه به پکې کېږي او دغه صدقه جاریه ده ټولو به پکې ثواب کېږي. بیا زه یو پیره بیا د دغه بور دپاره چونکې مونږ پکې نن دا بور وکړو دغه پیسې د دغه ورور چې په کم مقصد په کم بنیاد باندې د دې بور کې استعمال شي یو خوا صدقه جاریه ده یو لوی عظیمه صدقه جاریه دویمه دا په جومات کې استعمال شو. الله تعالی دې ولې د دې یو روپۍ نعم البدل په جنت الفردوس کې مقام ورکړي. ډېره مهرباني ډېره شکریه.